न आर किस्म का ओलुमो रसई सखाई न तो था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अगदा जुमला ने सकाचीरी दुआ खोला लौला सनतन आगा दुआ खोला नबे सुकुम इमाम सादिक समझिए का नौमान इब्न साबित का हालत इमाम जिसी वसियत करी आखिरी वसियत इमाम सो आखिरी खबर इमाम सवा सकला रूह बदन न छुड़ो किधरो खबा बिसलाती ला तनालु शफाअतना सका जो अलमुस्बत मुबरलो अगा इमोशियन لولا سنتان لحلق النعمان ابو حنبیہ پر نعمان ابن ثابت نمائے अगदा जुमला ने सकाचीरी दुआ खोला लौला सनतन आगा दुआ खोला नबे सुकुम इमाम सादिक समझिए का नौमान इब्न साबित को हालत शवे हो नौमान इब्न साबित को इज्जत दान उकड़ी कदा लखनी मोसस दा कड़ी दी इमाम जाफर इलाहियात जो सा इमाम का यो दहरिया रही दहरिया अखकास तमीशी दहर अरबी की ज़मानी दिया तवज्जो बका ज़मानी दोबारा अरबी की मुख्तलिफ अल्फाज खुद इस ज़मानी तक या अरबी लफ्ज़ दहर वक्त मुख्तलिफ सरमद असर मुख्तलिफ अल्फाज तो इस्तेमाल शुरू ज़मानी दोबारा खुद दहरिया अखकास तमीशी सियागा अकीदा दावी
چې دا زمانه به د پیدا کوي زمانه به د مړ کوي نه خدای شته دی نه خالق شته یا هغوی عقیده زمان باندې وي زماني باندې وي یو کس به چې دهریه دی ادنمای دی عبدالله دستانی امام ته راغلو کله راغلو ډېر خوشي حالت کې اول خبره یې دا وکړه چې زه غواړم چې تاسو یې خدای په باره کې بحث وکړم خو زه د خدای نه منم امام علیه السلام ډېرو اخلاقو سره امام ته وایي لږ تحمل وکړه اول سلام بیا کلام امام علیه السلام ته چې تو نه څه دی یو خدا خبره وایي چې فوراً یوه خبره نه وکړه روان شو امام سه یوه خبره نه وکړه کوم کسانو سره ناست وو اصحابو سره ناست وو پوښتنه یې وکړه یا د رسول الله اول ډېر غصې کې راغلو جګړې حالت کې راغلو وخت چې تاسو بحث وکړي مناظره وکړي خو مولا تاسو یې نه بحث وکړو نه مناظره وکړه او دوره غصې حالت کې یکدم بیا فوراً لاړو نه خبره وکړه امام علیه السلام ته وایي شکست یې وخوړل نو روانو مولا ته خو سباس نه وکړو نه تاسو سباس وکړو حال څنګه شولو شکست څنګه وخوړو مولا ته وایي سمات نه بختره وکړه چې ته څنګه میږي نمای عبدالله بن خدای بنده ځکه راغلو که چیرې ځواب یې نه کولی نه عبدالله نه به یې ویله نه بیا دې ته پاته وه ځکه عبدالله ته یې ویلي وی چې امام صادق ته مانه یقینا دا پوښتنه کوي چې ته د خدای بنده یې کوم الله بنده یې بیا خو خپلې خبرې کې ډېر و او که بیا یې جواب نه ده کولی بیا یې جاهل علامات وجه په درته ته جاهل یو امام یې ته شکست ته مېلمه شروع لرو یو بل دهریه امام ته رسي ډېر امام ابو حسن ویلي الهیاتو باندې توحید باندې دا باندې تاریخ کې هغه واقعات محفوظ دي احادیثو کې محفوظ دي ابو شاکر دستانی ورته رسي خدای په باره کې بحث کوم تاسو خو الله ته نه منو ما ته خدای ثابت کرد تو خدای شتا که نیشتا ده امام علیه السلام ته یې اول ما خبرونه ته متوجه شه بیا ته خدای ثابت کوم امام ته چې دیوار کیلا ده کیلا یې مرچا یوه داسې کیلا ده چې مکمل باندې هوا بزرگ میشه هوا آیا نیشتره ای هوا تاگیا نیشتا ای وقت سکیلاده چون کمال بانده ای هوا بزرگیا نیشتا خماغی کلی کی یو طرف نا دسونی نهر جریده بل سړی ای چانده نهر جریده یو طرف د سونا بهیږي بل طرف د چانده بهیږي مکمل باندې ای خوا د خلاوالي ځای نشته خو لږ څه وخت دیږي هغه کلا چې کله دروازې خلاص شي هغه نه یو زنده مخلوق راوځي سړی په تیاری ابو شاکر دستانی ورته وایي د کوم مثال تعبیر کو اصلا دا مثال شته نه دی دا کیدای نشي امام علیه السلام چې وړوکی بچی ناست و راست یې ورته وویله یې څه وویل ته راواخیستله چې دې مثال دنیا کې شته دا هغه وویلی چې چارېږت بند دی میوه شته میزه شته نه هوا ورننوتی شي سونی به یوه
هغه زیړوالی سونې پیشان کې دی، هغه سپینوالی چندې پیشان کې دی، خو نه چندې هغه زیړوالی سپینوالی باندې غلیب کېږي، نه سپینوالی زیړوالی باندې غلیب کېږي، یوه د بل سره مکس یا نه کېږي. خو چې کله لږ څه وخت تېر شي هغه نه بیا یو زنده مخلوق راوځي. ابو شاکر دسنی حیران شولو، امام ته نه پوښتنه کوي چې دغه وایي کې نه نه چې دا زیړ سپین څه نه میلاویږي، سپین زیړ څه نه میلاویږي، و مکمله بانجه دی، هوا ګذرو بیا نشته دی. دا چې کله بهر نه یو مخلوق راوځي، یو داسې مخلوق نه راوځي چې هغه کې اسلام یاسته دی. اوس وایه چې دغه نه هغه اسلامي والا مخلوق چوب روباسي هغه خالق چوب دی. هغه ابو شاکر دسمی توحید باندې مجبور کړو، الله باندې یو دلیل ورته امام پیش کړو. صلوات وي محمد علی محمد بارها واقعیاتی نور واقعیاتی اشتازی شپږم اولو زمانه کې یو کس خاورې اوبه یو ځای کې واچول چې دوی خیچاړي تیار کړي، هغه کې څه کیړي مکوړي پیدا وشول، حشرات پکې پیدا وشول. کله پیدا شو هغه کس دوا وکړه چې زه خالق یم، دغه وړه وړه شیان چې دي ما پیدا کړي. مسلمان حیران دي چې دې جواب چوک کوي. یو کس دی امام صادق علیه افضل صلوات و سلام دی چې مولا یو داسې کس دا دوا کړي دي، هغه وړه وړه چونجي، هغه وړه وړه چې کوم پروردګار عالم خالق کی مغا دے، صلاحیاتو کی مغا چوی. و امام رضی اگر پختنه کوي چې د خدای دوايي کړې چې مو پیدا کړی. امام ته یې چې دې خالق کی بلای دې خالق یو د مو پیدا کړی. و امام په دې چې تاسو پختنه کوو ولدار دا شي دې تعداد څو دي د څو لپاره متنشي لقد يجي مذكر صورتي مؤنث صورتي دني مشرق طرف راوندي مغرب طرف راوندي د سیوا کته خالق کې د مشرق ولا مغرب راوند کا مغرب ولا مشرق راوند کا به خالق او مواجب کې فرق هم ده. مواجب د دنیا کې څه شي چې ایجاد کړی دي، ایوه مادي نه ایجاد کړی دي، د مادي محتاج ده. خالق اغزا ته ویل شي چې هغه مادي ته محتاج نه ده. یو ماشینه شای جوړ کی د مواجب ده، مادي ته محتاج ده. خالق مادي ته محتاج نه ده، هیڅ نه دی هغه بغیر د مادي مخلوقاتو ته وجود ورکوي. او د خالق دویم صفت ده، خالق هغه ویل شي مواجد او خالق پاک هم ده. خالق هغه ویل شي چې کوم شای جوړ کی هغه باندې کنټرول یابي. مواجد هغه ویل چې کوم شای جوړ کو کنټرول یې کوي، جوزي جوړ کړي کنټرول څه څه ډول مو مخسته ګورې جوړ کړي څه ډول وچن دي دل ایدی اختیار کې بیان نشته د مواجد ویل شي. خالق اغزا ته ویل شي چې کوم شای پیدا کړل هر وخت کې مغه کنټرول کوي. امام ازکه ته ویل کای دا خو خالق ته دا کوم مشرق ته دا مغرب ته دا کوم مغرب ته دا مشرق ته ایسه یو دا حیران پاتې شولو چې تاسو نشم کوای. یې امام ته یې نبی خالق دا ویل کوي زه بنده ی خدایا بندگان و خدا کی یو بنده یم که زه وغواړم د وخت ته تعدادي صورت مذکر وکي صورت مؤنث وکي صورت دا کوم مشرق ته روان دي مغرب ته روان کو چې دا کوم مغرب ته روان دي مشرق ته روان کو. د خدای بنده یم دا کار دی یو د خدای عبد و بنده کوي. صلوات به محمد علی محمد چاپار منا اندازه کائنات تا این
علم پرشان کونکه آغا نهنا دا علم طول انسانیات سیروب شی آغا دا جعفر میلشی جعفر صادق علیه السلام دا امام شهادت منصور دوانی کی نویدلو صحابه دا مدینه گورنر دا محمد ابن سلیمان مایبا صحابه دا انگلو که زار ملوک سرا امام تغییر زار امام آخری وصیات سو طول کتابو که دا شپیگا مولا آخری و وقت ذکر زگر کی آری و کتابا شپیگا مولا سیرات شالی کرده آری و داری کردی سه ایمان دا خوب مخصوص موتا طولا خلقانا جامع کوئی بودا جامعش بلا سه امام چیشی وصیات کروی آخری وصیات امام سو آخری خبرت امام سوا سکلا روح بدن نا جدا کدلو آخری خبر امام رو سکوالی ای سکلا طولا خلقانای و دھاوت دروالا امام دا وصیات بتاوکو من استخبا بصلاته لا تنالو شفاعتنا سکا چو المون سپت کو برلو اگا ایموشیانا دانش پیگا مولا کی وصیات سکلا روح بدن جدا کدلو جری وری انداز بلا وکس الصلاة 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 المون دان امام اخیری گفتو دادا امام آخری کلام و دادا امام آخری منطق و دادا امام آخری خبر و دادا منطق خبر امام بگا اگر معصوم ده خود تربیت را کرد دو خدای توحید یاد خدا ذکر خدا آخی بی بی سننی یغیه شهدت شفاده یا خی بیبی کو بری کیا روایت شده کلا لسوریتی باندی از دهراز با حسین کلا خیمون اطلب اخیری رخصتی کوالا اخیری جمله اخباری خون تینا بوده حسین نمیتی بوده یا اختابون قدرمانی خوری لا تنسینی فی نبیلت اللیل قدرمانی خوری تحجد المنزل که مقویر نکی واجب الموجود پر روبٹ خبر ہے آج شام کو بھی مزل آگا مصائب آگا تکالیف امام دے حجاتی رہی ہوتے امام تا بات ہے سو تو آگا بی بی دے سو در مشکل سفر کے ہم بی بی نوالم اس میں بٹی روایات ہے مستانات و معتبر دیر سیو سنت روایات ہے سلالم مقابل یدایی بیبی په بری کې څلورا مولوی دی کوه څلورا مولوی دی هغه امام کړی دی هغه خپل زین العابدین دی هغه امام هغه خپل سید الساجدین دی سجاد لقب څلورا مولوی دی بل امام سجاد صيغه مبالغه دی ډیر سجدو کوونکی دی سجاد معنی څه دی ډیر سجدي چې کوي هغه سجاد ویل شي زین العابدین دا عابدان و زنا دا عبادات کا ان کو زنا سید و ساجدین دا سجدو کا ان کو سردار و سید یو لقب امام زو صافنات ہے دور زیاد سجدی زو صافنات ایجا در تندی و دا لاسو و دا توتاکیو دا سمکی بوندی دورا دیری مدکاوری دورا دیری سجدی وکی تو کل کی با یو یادماوری امام یعنی ایک تندی والا سکوما خواه دیده با چاہتا شویوا ایچه امام با بیا کتا والا امام خوب این جمله گانی دورا زیاد سجدی دورا زیاد عبادت سجاد لقب کامل شده قیامت بیزیا پیغمبر کی چکا لقب باشی سجاد راشا نعمات سلورم المسای امام سجاد علیه السلام باشی دورا دیر سجدی امام کی دورا دیر عبادتی بکو آغا امام زخبر زین العابدین ده
سید الساجدین ده آغا امام ده غیبی بپاری کیایی ان امتی مع تلك المصائب والمحن نازلة بها في طريقنا إلى الشام ما تركت تهجدها ليلا. یعنی گواه امام که امام سی امام سجادیایی چه اغو مشکل سفر کی اغو تکلیفو کی مخبل کدرمن ترور ولی دلا چه امام کدرمن ترور اغو مشکل سفر کی اغی خرابی کی اغو مشکلاتو کی امام کدرمن ترور تهجد المنز نکلی کوا. یعنی گواه چه بکا امام سجاد بکا آغا بی بی تا آغا عقیلہ بنی حاشم دے ثانی صحرا دے کله نکاح کې بلیا خپل روس مینه او محبت یی کوم محبت زنه حسجونی بسیدی حسین سے جوړه مینه وا خپل ټول خاندان حسین باندې قربان کړي بیبي خپل اتوا زمان حسین قربان کړي حسین سره بیبي مینه او محبت ځکه د بیبي عبدالله طرفنا بچه و طرفنا کوم نسل دی هغه نسل د بیبي نشته د مینه او محبت یو ډېر مینه او محبت چې کله نکاح کېدلو عبدالله ابن جعفر تیار سره طرز وایو جعفر تیار د علي ورور و جنګ موتی کې شهید شو کله مولا امیر المؤمنین نکاح هغه بیبي ته وکړه بیبي ورته ویل مدبر شرطونه د نکاح دا باش شرطونه عبدالله ته قبول کړي ما نکاح قبول دی که ما نکاح قبول نه دی که د لمن د روایت څه شرط دی اول شرط مو دا دی شپې ورځې کې 24 غنټې کې به زه یو وارې خپل کور حسین زیارت کوم عبدالله به مو باندې کوي دویم شرط نکاح کیا تو حسین مینه و محبت شرط بیتی کری دویم شرط میره دویم شرط مداره سکای مو حسین مدینه نتلو عبدالله کو بیا مو بیسیر مینه مو حسین کچه پری نگدولو امام حسین به مدینه کارون بسی امام عبدالله کور د جنازه وسی ادو شرطو کی د حسین محبت علمی لدن بانی کبھی بھی دے علمی لدن اخ علم تبیشی سارا دریت خوبه جو تاتو علمی لدن یدی گواهیت دارم اولو کری دے شام بزار کی بوده بیلا سکلا بیبی خطبه تلاوت کرد و کفی بازار کی مولو تو بیلا والله قسم به الله دیگه در مانی تروری انت عالما خیر عالما تدس کی بیبی تدس عالمایی تو تا دنیا کی جو سبق نداره خیر عالما ایوی معلمی ایوی استادی تو تا چنتی خیلی ایتون چکم علم داره من جانب من الله هذا علم لدن بانی عقیله بنی حاشم ده عقیله عربی که دو ده عقیل دو ده عقیل عقیل اسم فاعل ده عقیل صفت مشابهه ده عقیل معنی ده که شیدن عقل الذي سبيل عقل ملت عقیل اسم فاعل زمانی سره تعلق لري که شیدن مخیار سبيل جاهل وی عقیل صفت مشابهه تعلق زمان زنیشتا زمانی زنیشتا معنی چه ده چه ابد الاباد عقیل معنی داده چه ای دنیا طول مصیبتونه چه کم زود باندی راشی یا اغا عقل که اغا زندگی که زرا برابر پاک رو نشی اغا عقیل بودیشی این بیبی لقب یا بنی حاشمو عقیل ده عاقلان عقیلا دنیا طول مصیبتونه کوم صد و میروشی افزاد که ذره برابر پاک و نولی هغه د انسان نافذ دي دا ډېر شجاع بيده دا بيبي نه وي د کاربلا نه
کربلا اتفاق وکړه هغه دې وکړه حسین هغه میشن سات ورسول هغه حسین خطبه تلاوت کی شام یا خپل خلوص لا پچک وراو دسه خطبه تلاوت کی نن وی چې پوری دنیا باندې توحید پرچم تله راوړل د دې د تاو کړي مصیبات دې سخت مصیبات دي ایمون معصوم باندې ډېر اثر مصیبتونه سخت او پنځم اورو زندگی او شپږم اورو انمي مو لسمي مو کومي مو زندگی کسي چې ډېر آسان څه کربلا مصايب کې کړي دي د حسین کلماني خور مصیبات ایمون معصوم باندې ډېر اثر حتی ایمون مو دې هغه اثر يمون مولا زيارة الناحية مولا تلاوات كلمة نكاح حسينا خطب الشتاق بيتشاو دولا بوجرهم سكروخي خاتم شي بيني بوجرهم نقول بيني وتبرا يدوكم مسيبات يسدوي موقع درمان الترور دزاينا مسيبات مسيبات دولا سابق ولكيني موقع سلمان بفاكتنا څلورم ورځ څلوېښت کاله موږ جوړېدل یو بریالیات کې 35 سال موږ جوړېدل کربلا هغه مصیبت نه موږ جوړېدل کله چې تاسو نه پوښتنه وکړه مولا ډېر مصیبت چې دا مولا نه دی ویل څه کربلا ولا مو څه ګور کربلا کې کوم یو څه نه نشته د زهرا باید حسین میشون کی هستی هغه وینا خاریزمه کې نه تاراش کړه امام ندیوی کربلا امام شرقی و جمله و تلویق کوله بیرا الشام 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 باید کدر باید تلوم دیگه نبیگی مصیبات دیستا و تاریخ نکلی دی کربلا نواخه کپی پوری کپی نواخه شام پوری بی خپل سترګې د حسین ورور نږدې ته راغلی حسین ته سترګې راغلی اوس کله دا قافله شام ته ورسېدله د شام مصیبت دومره سخت دی د روایت جملې دا دي چې یزید ملعون ته وویله چې په قافله رسېدلي دی کله ته دربار کې حاضر شي هغه حکم وکړ چې شام په زړونو ښه ښکلي کړي هغه وروسته دا قافله راووستل د تاریخ ګواهۍ په مطابق باندې یزید نه دا اجازات وغوښتله شو چې موږ ته یوه میاشت اجازات راکړه چې شام بازار ښکلی کړو د بازار ټوله عین بندې وکړو یوه میاشت اجازات نشته ویله 15 ورځې ویله 15 ورځې نشته خو آخري کې هغوی ورته ویل چې دا کار 3 ورځو نه کار نه کېږي 3 ورځې مهلت ورته ویلاو شو د ټول بازار عین بندي وشوله ریاض القدس کې دوت کې لیکلي دي چې 15 لکه خلک شام ته راجمع کړي وه و یکم سفر باندې حکم وشو چې کله بازارونه ښکلي شوه چې دا قافله په بازار راوباسئ زه ډېر عرب سره یو واقعه نه غواړم دا دومره سختترین مصیبت دی چې دینه پورته مصیبت په تاریخ کې نشته دی ویل چې څو اثرات یې واچول اول اثر حسین باندې نږدې کې څه اثر و دویم څلورم امام دې څه اثر وکړو معصوم وجود کې څه اثر وکړو خو تاریخ الفاظ دي څلورم امام خو پینا واخه شما پوری امام یوه خبره نه وکړي امام خاموش و یوه خبره امام نه کوله خاموشي امام کړې وه خو لیکن چې کله شام بازار ته قافله داخله شوله امام دا جمله وکړه دا جمله ایوه معصوم نه ده کړې ایوه امام نه دي ویلي ایوه
شيرا يدري إمام بنا يا ليت لم تلد أمي ولم أكن کاش کی دنیا تمام نکنه مور نپیدا ماوی شوه ولم اکن کاش کی موجود ماوی مولا بینی سمجھنا بلا خدا بازار کی مدى علی قدر من نور ماوی اول اثر امام باندی امام باندی در شام دس اثر و کت ارمشای پر یاد کور مولا تو که زیاد مصیبت چی دو اشام 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 شام بازار کی تدیر مصیبت ایسا کهو سقدر من اترام نے وہ بازار کی روانی یاد امام یعنی دوائم اثاری چھوڑ باندی وکو دوائم اثاری نزدیک حسین باندی وکلو سکلا یہی سا کربلانا شما پوری بی بی حسین یزید استرگی خلاوالی و سکلا یہی سا بازار تکا پیران نواتلا یہی سا بی بی دا اخبر رون یزید استرگی خلاوی حسین ادوی استرگی پردی کلالی ادنا بستا علی واخستنا اخبر بابا جبین باندی مسترگی نکی خلاصی امور زهرا بگی که مور زهرا جبین مسترگی نکی خلاصی اور حسن مشتبه مرابو ای حسن جبین باندی مسترگی نکی خلاصی و حسین اورورا سکل ایمود کو حریت اتنی گریش بی مادوی استرگی تو جبین خلاصی کلی اورورا تو ساری و غم کی شریک بی بیرم حسین اورورا عظیم اورورا کربلا کی کمی مصیبت ہے آغا کی دوست سے شریک نو حسین اورورا سکتا اکبر جنازی تا کچھ پیڑ روانوی نتو نمک کی قدر من خور زیناب رسیدلی اورورا اورورا کتا میں کون نمک کی اصغار اورو خویگی کی نموت رو کو حسین اورورا موی لسم مزدگار بیشون کی مزدگار یالی دلے دے حسین اورورا موی کپی مزور یالی دلے دے موی ابن زیاد آلا کربار یالی دلے دے اورورا وزا وشم کی اورورا ایمو آخری حملہ دے اورورا مونا لیزی کس در کی ماں پتے اورورا اورورا ایوہ خبر دیتا کام کی امات ریزی پوری کدب شام مانگی و تے اسلام جنڈا دے دولنا لگوالا بیاموت یا علی نور نوالی بیاموت یا عباس خور نوالی بیاموت یا حسین خور نوالی اورورا کی امات ریزی پوری تے اسلام و توحید جنڈا و در شام مانگی لگوا و عظیم مرستر کی ماں پٹوا لگ جان ایمو وقسا اورورا کربلا کی زخیمی کی ملولا و ایتا آری اس پری جان و بینا بینا ولی دلو سکرا ایتا حدیب دلو روز کی وسطور و حملے کوالی ایتا قاسم ولی دلو ایتا اکبر ولی دلو ایتا بیرنائی ولی دلو آب چون بیرنتوم ولی دلو روز کی دوری جان کی کوالا خبرا کی پاری کوالا سلیمانی جانم تواسیم کوالا و عظیم اورورا حسین اورورا اراخو ایتام ایتام لخو امام ایتام وسا شام بازار وقسا الگی موارا ورس بیان وقسا حسین اورورا الگا دوارا نور وقسا فریادونا بکبی حسین اورورا اللہ اکبر دستانو بس اخیری جملہ کے موافیت نفارو التماس دعا تاریخ نکلی دی یہی سا دا کافلہ یہ سکر شام بازار تا داخلہ کی دادا یہی سا سبی آزان وشو معلوم حکم اندہ کرے سبی آزان وشی دا کافلہ بازار تا داخلہ کو سبی آزان وشو دا کافلہ بازار تا داخلہ شورا دستان وشا سیوی نشم توسی و ادائی نشم خودور بوایا تکلا دا ظالم